نه پورې 10 کاله چې کوم بجټ جوړ شوی یوه روپۍ قرضه د پاکستان حکومت نه واغشتې په لومړني 10 کالو کې پاکستان یوه روپۍ قرضه نه واغشتې او هغه بجټ چې و نو هغه سرپلس بجټ و په 58 کې په لومړي ځل چې ایوب خان د پاکستان صدر شو فوجان په دې حکومت باندې رالل حکومت د فوجانو په لاس کې ورغی نو په لومړي ځل باندې د پاکستان حکومت د IMF نه قرض واغشتو او یوازې قرض یې وانغشتو یعنې ورسره د IMF په خوښه د پاکستان یو سرکاري ملازم د پاکستان وزیر خزانه که چې د هغه نوم محمد شعیب خان دا د IMF په خوښه د هغوی وزیر خزانه هغه وخت کې راغی او دا د پاکستان بدقسمتي وه چې پاکستان د قرض په جال کې ونښتو نن زمونږ صورتحال دا دی چې دا په 22م ځل باندې زمونږ حکمرانان د IMF نه قرض اخلي ورونو تاسو به حیران شئ چې د پاکستان 6 ګورنران د سټیټ بینک 6 ګورنران دا د IMF ملازمینو چې د پاکستان ګورنران شو ډاکټر یعقوب خان شمشاد اختر او دغسې مختلف کسان چې تر اوسه پورې راغلي وو دا د IMF ملازمینو د پاکستان د سټیټ بینک ګورنران شو اوس چې د پاکستان د سټیټ بینک کوم ګورنر شو دا د مصر کې د IMF نماینده 3 کاله مخکې مصر چې کومه قرضه واغشته د IMF نه نو دا سړی د هغه ځای کې د انچارج د IMF په مصر کې تاسو وګورئ چې مصر کله قرضه اخیسته نو د مصر 7 پونډه د $1 برابر و د مصر 7 پونډه د $1 برابر و نن 3 کاله پس چې کله قرضه واغشته نن 19 پونډه د مصر د $1 برابر دي د مصر د پونډ وغورځېد او د ډالر قیمت اوچت شو نن د پاکستان د روپۍ قیمت ته وګوره د پاکستان کې څه چلو شو آیا په پاکستان باندې جنگ راغی آیا پاکستان کې سیلاب راغی آیا پاکستان کې زلزله راغله آیا پاکستان کې خانه جنګي راغله چې د پاکستان د روپۍ قیمت دې ځای ته وغورځېد نن په جنوبي ایشیا کې د ټولو نه کمترین قیمت چې دی هغه د پاکستان د روپۍ دی نن دا 70 انډیا روپۍ چې دي دا د $1 برابر دي د بنګلادیش 84 روپۍ چې دي دا د $1 برابر دي د نیپال 112 روپۍ د $1 برابر دي او د افغانستان چې 40 کاله په جنګ وشو 40 کالو نه په جنګ کې نن د افغانستان یو کم 80 روپۍ چې دي دا د $1 برابر دي او زمونږه 150 روپیو نه بره د ډالر قیمت وخته پاکستان چې آزاد شو په 47 کې د پاکستان 1 روپۍ د $1 برابر وه په 47 کې $1 په 1 روپۍ باندې و مونږ په 1 کاله کې دومره ترقي وکړه چې زمونږه ډالر نن 1.5 روپیو نه بره ولاړه ولې لاړ څه چلو شو حکومت کوم ځای کې دی د حکومت پالیسي څه ده حکومت دې قوم ته جواب ورکړي چې ولې دا کار وشو په دې 9 میاشتې کې دې موجوده حکومت $100 قرضه واغشته عوامو ته څه ریلیف میلاو شو د سعودي عرب نه چې قرض تیل اخلي 3 کاله پس به سره د سوده واپس کوي او ورونو IMF چې کومه قرضه ورکوي د دې دپاره نه ورکوي چې ستا ملک کې خوشحالي او ترقي راشي د IMF قرضه د دې دپاره ده چې ته پې سود ادا کړې IMF قرضه د دې دپاره ورکوي چې ته به پې سود ادا کړې نن د IMF د قرضې سره د هغوی 3 نمایندګان پاکستان کې کېناستل وزیر خزانه د هغوی شو د سټیټ بینک ګورنر د هغوی شو د IBR چیرمین د هغوی شو د خزانې سیکرټري ولې لرې کړه یونس داګا ولې د خپلې څوکۍ نه لرې شو کامران بلوچ ولې هغه ځای ته راغی دا د چا پالیسۍ دي بجټ چا تیار کړو او د چا دپاره یې تیار کړو ورونو د قوم خزانه د دې قوم دپاره ده د قوم خزانه
د قوم دپاره وي قوم له به ریلیف ورکوي دلته د قوم له د ریلیف په ځای باندې د دوایانو په قیمتونو کې 200% اضافه وشوه د ډاکټرانو په فیسونو کې د دوی چې کومه پالیسي ده د هغې په نتیجه کې علاج ګران شو دوایانې ګرانې شوې ډاکټران په دې باندې مجبوره شو چې هلته وکړي سرکاري ملازمین په دې مجبوره دي چې هغوی به کار نه انکار کوي عام خلک نن سبا میډل کلاس پاکستان کې ختم شو تاسو که کتلي نو غریب سړی د مزدورۍ نه مجبوره وي نو هغه د احتجاجونو کې حصه نشي اخیستی ځکه چې هغه که احتجاج کوم نو بچي مینار پاتې کېږي مالدار سړی احتجاج نه کوي دا میډل کلاس چې دی احتجاج کوي میډل کلاس د دې نه وخت چې هغه احتجاج ته راپاسي هغه مجبوره که چې هغه بچو له اوس رزق وګټي نن زمونږ دا صورتحال ولې جوړ شو ځکه جوړ شو چې زمونږ حکمرانانو سره ویژن نشته پالیسي نشته یعنې چې کوم حکومت سره خپل وزیر خزانه نه وي خپل حکومت سره چې پالیسي ساز ادارو دپاره خلک نه وي چې د کوم حکومت سره منتخب نمایندګانو په ځای باندې عام خلک راولي او هغوی نه کارلي منتخب نمایندګانو باندې د هغوی اعتماد نه وي د هغې نتیجه کې به همدا صورتحال پیدا کېږي عمران خان چغې وایي دا وطن چې قرضدارې دی او دلته چې مهنګایي ده او دلته چې مشکلات دي نو دا کرپشن دی دې سره زموږ 100% اتفاق دی چې پاکستان کې کرپشن دی خو له دې حکومت نه زه دا تپوس کوم چې کومو کرپټو خلکو سره هغه وزیر خزانه مشرف سره دا وزیر خزانه زرداری سره دا وزیر خزانه نن ستا وزیر خزانه دی او به څنګه دې قوم د ریلیف ورکوي او به څنګه د دې قوم حالت بدلوي او ما هغه به وي چې څنګه ما هغسې و د هغې نه بدتر کېږي او دې وایي چې مونږ د کرپټو خلکو خلاف مونږ لاس واچو خلک هم ګرفتار کړل مونږ وایي دا ډېر ښه کار دی خو زه ته دا تپوس کوم چې علیم خان به کله ګرفتاره علیم خان دې څنګه سپین باز کو جهانګیر ترین ته دې کوم سرټیفیکیټ ورکړو پرویز خټک به کله نیسې دا د نیب چیرمین وایي که سرکاري خلکو ته مې لاس واچو نو حکومت په هغه ورځ وغورځېږي وایي چې په کومه ورځ ما سرکاري خلکو ته لاس واچو او صرف د کابینې ممبران مې ونیول نو دا حکومت به ختم شي او دې کې بعضې وزیران وي دومره بوډاګان دي چې ما سره یره ده چې په جیل کې مړه نه شي په ما کیس جوړ نه شي نورونو د حزب اختلاف خلک ونیسئ د خپلې پارټۍ خلک ولې نه نیسئ تا ته پته نشته چې ستا په دې وزیرانو کې کوم خلکو خلاف د نیب کیسونه موجود دي ولې هغوی ته اجازت نه ورکوي چې هغه ګرفتار کړي ورونو نه احتساب هم یک طرفه دی د ځان دپاره یو شان دی او د بل دپاره بل شان دی کوم بجټ چې پیش کړی دی دې کې د عوامو دپاره هېڅ ریلیف نشته 1500 ارب روپو ټیکسونه یې ولګول د 1500 ارب روپو ټیکسونه دا به زما ستانه وصولیږي او هر څیز به ګرانېږي پټرول په دې 9 میاشتو کې کم ځای ته ورسېدل د وی زه به دې قوم له 50 لکه کورونه جوړوم او 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوم د دو حکومت پاتې چې دی نو دا 49 مهینې پاتې دي 49 مهینې چې په هره میاشت کې د 1 لاک نه زیات کورونه جوړ شي نو هله به 50 لاک کورونه جوړ کړي چې هره میاشت کې د 1 لاک نه زیات کورونه جوړوي نو بیا به دا 50 لاک کورونه جوړ شي اوسه پورې خو یو کور هم نه دی شروع شوی په 10 میاشتو کې یو کور هم نه دی جوړ شوی نو په 50 میاشتو کې به 50 لاک کورونه څنګه جوړوي اوس وایي نوکرۍ به پرایویټ سیکټر کې ملاویږي نو پرایویټ سیکټر کې خو باندې نوکرۍ ملو شي چې دلته سرمایه کاري وشي دلته خلک پیسې ولګوي نو د روزګار موقع به پیدا شي دې ځای نه خو خلک تښتي دلته خو خلک پیسې نه لګوي ټیکس امنیسټي سکیم یې راوغوښتو د ویل چې زه په دې باندې لعنت کېږم چې هغه تېر حکومت ته نواز شریف حکومت کې راغی باقي سپین باز ګرځه څونه غلا چې یې کړې ده بس هغه تا ته ماف شوه ورونو د 6 ارب ډالرو لپاره
دا به په 39 مهینې کې د پاکستان ته ملاویږي چې د میاشتې 15 کروڑ ډالر جوړیږي. په 15 کروڑ ډالر باندې دا وطن په IMF باندې خرڅ کو. 15 کروڑ ډالر د میاشتې ورکوي اب په سود کې ځي او دا وطن IMF ته حواله کړ. موږ په دې حکومت باندې د دې په مشرانو باندې لعنت لیږو. دې قوم ته دا خبره کول غواړو چې ورونو کومو خلکو سره چې د خدای یره نه وي هغه د قوم حالت نشي بدلولی او دا هغه خلک دی چې دوی سره د خدای یره نشته. دوی نن صحابه کرامو پورې هم ټوکې کوي. تاسو بله شپنۍ تقریر د دو ګوره چې خدای دې تباه او برباد کا. ته د هغې صحابه کرامو په کردار باندې مواز پورته کړ. کوم صحابه کرامو 313 کسانو د دنیا رخ بدل کړی دی. کوم 313 کسان چې راپاڅېدل په ټوله دنیا کې انقلاب راغی. ته نن د هغې خلاف هم خبره کوې. ته به هغوی یېرېدل هغوی نه راوتل. ته وایې په لوټ مار باندې شروع کړه. تا له شرم هم نه درځي. د احد مسلمانان هغه د لوټ مار دپاره راوتلي وو که هغه د کافرانو د مقابلې دپاره راوتلي وو. هغه اویا شهیدان چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترم شامل دی. تا له شرم هم نه درځي چې د کوم څیز نه نه خبر په هغې څیز باندې ولې خبره کوې. نورونو د داسې خلکو نه دا توقع لرل چې دې قوم ته به څه خیر میلو شي موږ هېڅ توقع نه لرو ځکه چې په 10 میاشتو کې د هغه سره هېڅ پروګرام نشته. یو وعده سره ته نه ده رسولې. جماعت اسلامي چې نن دا کیمپ لګولی دی موږ د احتجاج شروع ده. دا زمونږ ابتدا ده. دا انتها نه ده. موږ په دې چوک کې دا کیمپ ولګو. موږ به انشاءالله 4 میاشتې مسلسل په دې ټول وطن کې موږ دې قوم کې یو بیداري را پیدا کوو. قوم به په دې خبرو باندې پوهیو. اجره او جماعتونو ته به ځو، کوڅو ته به ځو، چوکونو کې به ودرېږو. خلک په دې حالاتو نه خبرو او انشاءالله د هغې نه پس په دا قوم راپاڅو. مونږ نور سیاسي جماعتونو سره په احتجاجونو کې نه شریکېږو ځکه د هغوی اجنډه دا ده چې هغوی ته ریلیف میلو شي. زمونږ اجنډه دا ده چې دې قوم ته د ریلیف میلو شي. مونږ د قوم د ریلیف دپاره کوشش کوو. د یو پارټۍ د ریلیف دپاره د یو شخصیت د ریلیف دپاره کوشش نه کوو. مونږ سره د دې وطن چلولو دپاره پروګرام شته. مونږ دې قوم ته وایو چې جماعت اسلامي آخري امید د دې قوم انشاءالله که قوم جماعت اسلامي سره مرسته او ملګرتیا وکړه نو انشاءالله دا وطن به د IMF نه موږ ازادو. دا به د امریکې او د یورپ د غلامانو نه ازادو او دې قوم ته به انشاءالله عدل او انصاف هم ملاویږي. او ورونو نن څنګه د ما ملګرو خبره وکړه په دې وطن کې امن نشته. په دې وطن کې د غریب دپاره د ور ټکولو ځای نشته. نن د ظالم دپاره او د ضرور دپاره یو قانون دی، د کمزور او د غریب دپاره بل قانون دی. نن د ضرور دپاره اسپتال کې علاج شته، نن د غریب دپاره په اسپتال کې علاج نشته. نن عدالت قانون د ضرور دپاره یو شان دی، د کمزوري دپاره بل شان دی. انشاءالله موږ په دې وطن کې د الله د دین خبره کوو، د شریعت خبره کوو، د عدل او د انصاف خبره کوو. که جماعت اسلامي ته ستاسو مرسته حاصله شوه، قوم ورسره مرسته وکړه او د دې ظالمانو نه مو انشاءالله نجات ورکوو او دلته به د عدل او د انصاف نظام راولو. تاسو ته مې درخواست دا دی چې مرسته او ملګرتیا وکړئ جماعت اسلامي سره ودرېږئ چې دې ظالمانو نه هم خلاص کړو، د دې د امریکې د ایجنټانو نه هم خلاص کړو، د دې IMF د ایجنټانو نه هم خلاص کړو او د هغې د یورپ د ایجنټانو نه هم خلاص کړو او په دې وطن کې د خوشحالۍ نظام راشي.